د 400 ضلع تنګي تحصیل نه د ځینو تنانو لخوا قانون په لاس کې د اغستلو غږونه رامخته شوي دي، چرته چې د امنیت واک ټوپکمارو ته د ورکولو هڅې کیږي، او دا هغه خلک دي چې نه خو قانون لوستي، نه یې اورېدلی او نه یې پروا لري. پیاز سالار نومې یو تن چې په یوه تازه ویډیو کې ولس ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زه به 50 وسلوال راټولوم او ګشتونه به کوم، او پولیس د ګشتونو حق نه لري. زه به انشاءالله ماښام لا د 50 ټوپکمارو تنظیم سازوم، 50 ټوپکمار پولیس هم څه د دې لارو نه شړم. یعنې مقصد دا چې کو دا خبرې عملي شوې او بیا چرته د تنګي تحصیل پولیس لارو کوڅو ته راوځي، نو ممکن ده چې د دې وسلوالې ډلې نه ورته اجازت اخیستل ضروري شي. دلته چې کوم ځوانان دي هغوی به ماښام له راځي د افسوس خبره دا ده چې مخامخ ورته د عام ولس یوه ډله چې ښایي داسې چې د فلمونو، لوبو او غیر ضروري فعالیتونو لپاره د پړقو وهلو تجربه لري او دې اعلان ته د ستاینې جامې اغوندي. په تنګي تحصیل کې داسې ښکاري لکه په یوه سینما کې فلم لګېدلی وي چې پکې هر چاته یو رول ورکړل شوی وي، چې پولیس د نندارچانو پیاز سالار د یو انقلابي قهرمان، عوام ولس د بې سوچه سیلانیانو په سیر په رول کې ښکاري. کو حالات دا شان دوام عمومي نو لرې نه ده چې د تنګي پولیس به د ډیپټي کمشنر او د ډي پي او دفتر مخې ته مظاهره وکړي، بینرونه به پورته کړي چې پرې به یې لیکلي وي موږ ته خوم د گشت اجازه راکړئ. کومه ویډیو چې مخې ته راغلې ده نو دا یوه ډرامه نه ده بلکې د حقیقي خطرې اعلانونه دي. دا خمخوه فضا ده چې په موجوده وخت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان، ډیر اسماعیل خان، کرک او بنو کې لیدل کېږي، چرته چې وسلوال تنظیمونه د شپې په وخت کې سیمه په کنټرول کې واخلي او سهار یې بیا حکومت ته پرېږدي. خو همدغه حال دوام عمومي نو کېدی شي سبا همدغه کیسه 400 ته هم راورسېږي. ولس به د طالبانو په سیر نوې مسلط تنظیمونه ویني، بیا به خلک حیران وي چې دا هر څه څنګه وشول. او تر ټولو خطرناک ټکي دا دی چې کو حالات نور هم خراب شول نو یوازې امنیتي بحران به نه وي بلکې یو ورځ به د فوج عملیات ته زمینه برابرېږي او خلک به خپله پوښتنه کوي دا څه وشول، دا څنګه وشول. بیا به همدغه خلک چې نن د پیاز سالار لپاره پړقې وخي فریادونه به کوي، کډوالۍ ته به مجبورېږي او 400 به د نړیوالو رسنو د سر خبر جوړیږي. کو په دې حال کې موږ د تنګي تحصیل د پولیسو رول ته د نږدې نه وګورو نو د پولیسو فکر دا ښایي چې دوی د نامرادۍ سره مخ دي او یا د دې انتظار کوي چې حالات به په خپله سم شي. خو حقیقت دا دی چې اوس پولیس نه یوازې د مجرمانو ښکار دي بلکې د باغي ولسونو د پرېکړو هم قرباني کیږي. د خلکو سترګې اوس دوی ته نه بلکې ټیک ټاک او سوشل میډیا ته دي. کله چې ظلم وشي نو پولیس ته خواست نه کوي بلکې فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنو ته وړاندې کیږي. خو هم سوال دا دی چې د دې حالاتو مخنیوي څنګه وشي. کو د 400 ډي پي اوس هم د تنګي تحصیل په حالاتو چوپ پاتې شو او د مصلحت به کار واغستو نو لرې نه ده چې ولس به د دې انارکۍ د حالاتو قرباني شي. د 400 ولس غوښتنه کوي چې باید تنګي تحصیل دی د یو ازمایشي میدان په توګه پرې نه ښودلی شي. کو نن حالات قابو نه کړل شول نو سبا دا اور نه یوازې تنګي کې بلکې په ټوله سیمه کې خورېدی شي او د قانون رټ به یوازې تاریخ په کتابونو کې پاتې شي.